ګاټه کوي ګاټه دا ګاټه پنجاب ته یوسه دا قبیلي سیمونه پښتنو سیمونه دا ګاټه پنجاب ته یوسه که دا طالبان دي که هر څوک دي څنګه طالبان دي دا طالبان ته بس پنجاب ته یوسه آزې کې استعمالوه آزې کې څه کوئ مها کوئ دا قبیلي سیمه پښتنو سیمه دا نوره پرېږدوه بس یقینا په اسلامي جمهوریت پاکستان کې ریاست په خپل عوام باندې انتهایی زیات ظلم راخسته ده ډېرو کلونو نه او ډېرې مودې نه دا پریشانې دي دا کیسې پیسې دي دهشتګردۍ په نامې باندې پیسو ګټل دي دهشتګردۍ په نامې باندې اپریشنو کول دي ترقۍ ځوان ته ترقۍ دپاره ځوان ته خپل ګټې دپاره دا کیسه پیسه اوسه پورې روانه ده یقینا په دې روژې کې پورونه بل پورون پورونه بل پورون د 2 ورځې مسلسل انتهایی زیات غټ ظلم یې وکړلو په وسط کرم کې کونډلي کې سنټرل کرم کې کونډلي کې درنۍ کې شیګۍ کې دغو کې مختلفو علاقو کې انتهایی زیات ظلم یې وکړلو څخه ناقابل برداشت ظلم ده څه بالکل برداشت کېږي نه انتهایی زیات غټ ظلم یې وکړلو ډاکې ډاکې خونې سمنونو نه ډاکې خونې بمونه ورته کېږدولو ښایي اړانګې کړلې تاسو کسې په د ویډیو باندې خلک یې بهار وباسلو تاسو بهار وځئ ټول مودې کې اپریشن کوو ټول خلک بهار ووتلو په خپلې مرضۍ باندې ته نه ووتلو چلو ټیک شول نو خونې کې ښایي چیا نه وو که نه هغه به وجود یې خونې ټولې خونې مکمل اړانګې کړلې ټول کلی اړان کړلو خلک یې داسې وباسلو متاثره شولو زنانه بېساتره شولې ماشومان یتیمان شولو څوک چېرته لوړلو څوک چېرته لوړلو اوس د شپې کولو ځای نشته ته چېرته لوړ شي هغو نه اوس ورکه ده چې چېرته مو لوړ شو کوم پله لوړ شو چی شه وکړو ټوله هر څه تس نس کړلو خلک یې دار بدار کړلو کمونې یې ړانګ کړلو علاقې یې ړنګې کړلې انتهایی زیات غټ ظلم یې وکړلو دغې روژې کې مبارکې روژې کې دغه ظلم وکړلو او یو دهشتګرد یې ونه نیولو ویلې څه دا په خپله دهشتګرد دی یو کاس یې مړ نه کړلو ویلې نه مړ کېږي څه څوک شته نه که نه ډزونه چا باندې وکړي خو دا صرف عوام باندې ډزونه کوي عوام باندې بمبارۍ کوي بیا خپله لیسټ ویر کوي چې مو دوره دوره خرچه وشوله نه خیر ظالمه دا ظلم پرېږدوه دې نه مخکې د بګن وسولو بګن د ړانګ کړلو آزې کې د ګرفتارانو یې وکړلې اوسه پورې خلک جیلو کې دا تقریبا 200 پلس کسونه اوسه پورې جیلو کې دي بغیر اف آی آر خلک ونیولو خیر ظالمه دا ظلم پرېږدوه دا لیبه دا گیم پرېږدوه بس نوره دومره ډېره وه څومره د وخت ډېره ډېره وه نو زه به ته ورته بیا وایم څه کونډلي کې سنټرل کرم کې شیګۍ کې درنۍ کې روزانه فایرنګ کېږي روزانه بمبارۍ کېږي شیلنګ کېږي ټولې خونې تقریبا ړنګې کړلې ډاکې ډاکې خونې وي ړنګې کړلې وسولې جوماتونه یې وسولو جوماتونه یې وسولو سکولونه یې وسولو هر څه یې ړنګ کړلو خلک یې بهر کړلو متاثره کړلو هغه چېرته لوړ شي چوکره لوړ شي څنګه لوړ شي څه شته نه وسایل نشته هر څه ختم دي نو دا ظلم انتهایی غټ ظلم وشولو ناقابل برداشت ظلم کېږي اوسه پورې کېږي وشولو او کېږي روان دا مسلسل کېږي نو خدا را دا ظلم پرېږدوه که ته ګاټه کوې ګاټه دا ګاټه پنجاب ته یوسه دا قبیلي سیمونه پښتنو سیمونه دا ګاټه پنجاب ته یوسه که دا طالبان دي که هر څوک دي څنګه طالبان دي دا طالبان ته بس پنجاب ته یوسه آزې کې استعمالوه آزې کې څه کوئ مها کوئ دا قبیلي سیمه پښتنو سیمه دا نوره پرېږدوه بس دا نوره پرېږدوه دا څنګه اپریشنې دي 310 خو صرف اپریشنې وکړلې 400 اپریشنې خو د وکړلې 500 اپریشنې د وکړلې خوښ په د شم او درغلم او دا دي او دا دي یوه ډرامه بله ډرامه یوه ډرامه بله ډرامه دا د وکړلې نه دهشتګرد ختم شو نه دهشتګردي ختم شوله ویلې بیا خو په کور د عوامتونه پوښتنه وکړي چې ویلې بیا خو ذمه ورته یې ته چوکیدار یې تو هر څه وکړلو پیکج خو ته میلوېږي ډالر والا پیکج کافي بجټ میلوېږي چوکیداري دپاره ته میلوېږي که نه چوکیداري نه کوي خپل عوام باندې بمبارۍ کوي د خپل عوام خونې ړنګوي د خپل عوام جوماتونه ړنګوي خپل عوام ګرفتاروي خپل عوام مړ کوي ویلې خیر ظالمه ویلې سوال ته کوو چې دا ګاټه دا ترقي دا پروموشن تاسو د هر څه پنجاب ته یوسئ مغزه کې سره کوئ ته څه کوئ مها کوئ پنجاب کې نو خدا را دا پښتون بس نوره موف کا پښتون د ډېر وځورولو په کوم شکل د وځورولو خو ډېر د وځورولو چېرته کې هم خودکش کېږي پښتانه بندي کېږي پښتانه مړ کېږي
ګرفتاریږي، پښتون ګرفتاریږي، پښتون مړ کیږي، پښتون سکول ړنګېږي، پښتون کور ړنګېږي، پښتون اسپتال ړنګېږي، پښتون ته لیارې باندې. دا څه ډرامه ده؟ پنجاب کې خو نه لیارې باند شولې، نه دهشتګردي وشوله، نه چوکور ړنګ شولو، نه چې خودکش حمله وشوله. دا هر څه رسي مه پښتونخوا ته رسي، په قبایلي سیمو ته رسي، پښتنو ته رسي. نو خو دا لیبه ختمه کوو. څه کله هم دا تلیفون راتللو خو تور وستلو که نه، تو سره په خپله باندې اګریمنټ وکړلو چې دا ګوډ تلیفون دی، دا درو شي، دا د دې ځای کې زده کړې وکړي، معافي وغواړي. تور وستلو چې بیا عوام را پوهېدلو، سوات کې، پېښورو کې، مختلفو سیمو کې خلک را پوهېدلو، عوام را پوهېدلو چې دا خلک موږ ته مه راولئ. بیا تور مې ته اف آی آر یې درج کولی چې غله شه، ته به څه نه یې، دا ښه تلیفون دي مه کارو شي. خاصو روغلو اوس روغلو خو اوس که سمبول تکه که نه، په مخ یې مه سمبولوه، سمبول یې تکه په مخ مه سمبولوه. دا لیبه نوره ختمه کوي. پښتنو تاسو هم ټول راپوڅېږئ، په یوې ورځې باندې ټول راپوڅېږئ. پښتونه نوره راپوڅېږه، نوره هم خرابېږي. خراب هسې خرابېږي، نوره هم خرابېږي. دا لیبه نه ختمېږي، دا لیبه جاري ده. دا اوس یو نوی ګیم شروع شولو، یوه لیبه ختمه شوې، دا اوس بله لیبه ده. نه دغې لیبې کې به ډېر خلک ګډېږي. پښتون راپوڅېږه چې دا لیبه دنه بیا دوباره شروع نه شي. که دوباره دنه شروع شوله، بیا به د ګډۍ 30-40 کوله. څه څنګه ګډ کړلې، همداسې به د بیا ګډۍ، بیا به د ګډۍ. نوره څه دي؟ ساړه ده که غرمه ده، سپینه غره ده، هر څه تونه دي. صاحبه د هر څه تونه دي، ښه دي که بد دي، د هر څه تونه دي. نو خداره نوره بس معاف که، پښتانه معاف که، بلکل یې معاف که. نو که دا لیبه خامخا تاسو بیا ګرموئ، ډالر ګټئ، نو دا لیبه د سره خیر سره پنجاب ته ویسه، اسلام آباد ته ویسه، مغه ځای کې ګاډ شئ، مغه ځای کې لیبه وچوئ، مغه ځای کې ګاډې وکئ، ډالر وګټئ. خو د مو پښتنو سیمه، قبایلي سیمه دا نوره معاف که. وسلام.